بسم الله. دا ټماټر چې کوم دی دا په کاسه میده کو لږ. السلام علیکم دوستانو، څنګه یو ټیک ټاک. امید لرم چې خیر ټول ټیک ټاک او عالم خوشاله او آباد لرم. دوستانو موږ نن پخوو د هغه د شاټینګي چرګانو چې کوم دی شاټینګي دا موږ وینځل کړایي ته کوو کړایي ودونه دا ته موږ ور بل کړی دی یخنۍ کې چې کوم دی دغه اور مزه کوي اور دا ته موږ الریډي صفا کړل کټ کړي دي نو په داسې کرښې وکړو چې لږ زر پاخه شي دا اکثر لږ سخت وي که نه موږ دنه کړایي کوو کړایي داسې په طریقه باندې ټولو باندې خو د توغو کې چې کومه مساله اننه وځي سخت وي دا ټولو چې مضبوط ځای دا ټول موږ واړه کړل دا څو دانې پاتې دي به دا یې واړو اخکو کټینګ پکې وکړو وکړو چې کومه مساله دننه وځي پکې دا یې خیر راسه ټول کټ شول دا مکمل کټ شول دا تقریبا 1 کیلو دی دا غوړي دي 3 چمچې یې ورته ور واچوو 3 چمچې دا یې خیره اوس ور واچوو 1 کیلو دي د غوړي خیره سره شول دا یې ور وړو یخنۍ موسم زړه خوند کوي وریځې راټیټې شوي دي موسم ډېر زبردست موسم دی دا ویسې ولوړو لږ سارې پې باندې کړو چې دا لږ پورې پاخه شي اوس ورته موږ چې کوم دی دا پیاز میاز ټماټر ورته کټ کړو خو که چینل هم نه وي سبسکرایب کړی نو پلیز سبسکرایب هم کړو لایک هم کړو شیر یې خامخا کړو سرونه وتیسې کړو دکې موږ سره لګیږي د شین مرچکای دی شین مرچکای دا شین پیاز دی دا مالګه مساله دی ترکاري مساله دکې چې کوم دی دانې هم ده او وچ مرچکای هم دی او زیره هم ده او قسمه قسم بس کان ترکاري هغه ده مساله دی ټماټر پکې تینه ده اچوو دا دڼیا ده د پیازو نه چې کوم دی دا پوستکی ایسې کړو په ګیس باندې هم کېږي خو اصل کې اور ډېره مزه کوي اور باندې چې شی پوخ شي که نه ډېر زبردست باندې وي دی ورته داسې کړو دوه دا بیا صرف په منځ دوه کړو داسې اوس به دا شی وګورو چې څنګه چل دی ریزالټ یې څه دی که نه ماشاءالله ورته واچوو لږه مالګه دا مالګه 2 چمچې مالګې واچوو مساله دا هم ته یو 2 چمچې واچوو
مساله 2 چمچې. دا اوس مونږ ولاړو لږه چې دکې کومه مالګه مساله دا ورنه وځي. دا پیاز دی، دا چې کوم دی شین مرچکه دی، چې کوم دی ټماټر کیدو، دا دنیا مونږ سر کیو. اوس پسې مونږ لږ ګورو پرې پسې کو. ها انګار هم ډېر ښکلی دی او خوند هم کوي. کړغی چې تیار کړې په یخنۍ کې ډېره مزه کوي والا چې دا یې مونږ هسې تقریبا نیمه ګنټه پرېږدو، نیمه ګنټه بعد به انشاءالله چې دا خیره پاخه وي. نو مونږ دا چې کوم کړغی دی دا هغه دی سر یې فټ دی اورې نوی یې که نه، نو خیره څه دی په نیمه ګنټه کې ښه زبردست پاخه شي. مونږ هر څه مسالې هر څه ور وویشتل، بس اوس هم پې سر یخی دی، بس اوس پې خالي اور پسې کوو. ګیس دومره خوند نه کوي لکه څومره لرګی مزه کوي. پسې کوو تیز. بسم الله. خوشبویي هم ډېره ښکلې خوشبو ده. دا ټماټر چې کوم دی دی پکې هسې میده کړو لږ. وشوه نیمه ګنټه، بس بس یې اور نه راګوزوو او خیره څه چې کوو چې څنګه خوند یې. بسم الله الرحمن الرحیم. دی خیره څه تیار شو نیمه ګنټه کې. خیره دا اوس مونږ چې کوو خیره چې څنګه خوند یې. بسم الله. سمایل یې هم ډېر ښکلی سمایل دی. بسم الله الرحمن الرحیم. دا وګوره نرمه ده بیخي. لویه ماشاءالله ډېره نرمه راغلې ده. دومره ښکلی خوند دی زبردست.